ربک من بیتک بالحق. په دې ټکی کې یو تاریخي واقعیت چې هغه اشاره کوي، تاریخي واقعیا هغه ذکر کوي. واقعیا دا راغلی و چې نبی علیه السلام د زندګۍ چې هغه دوه مراحل. یو د نبی علیه السلام د زندګۍ مدنی دور وو او د دین مخکې د نبی علیه السلام د زندګۍ مکی دور وو. دا دوه ادوارو نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې د دین کار کاوه. د دین کار چې هغه کاوه د مکی مشرکانو نبی علیه السلام هغه ته پرې نه خودو. نو نبی علیه السلام هغه د مکی مکرمه نه هجرت کو مدینه منوره ته. خدا خبره یاد ساته، هجرت د نبی علیه السلام مدینه ته د پاره د آرام نه و. صحیح شو؟ د آرام د پاره نه و چې زلال شمه او الته چې سکون او آرام حاصل کم. او دویم د دشمن نه د تخت په بنیادم نه و. ځکه نن سبا بعض خلکو هغه له رنگ دا ور کړی دی چې نبی علیه السلام د مکه مکرمه نه تختیدل و. هغه نه چې ته تختیدل و، نو د دې وجنه دا دوه خبرې غلطې دي. بلکې نبی علیه السلام د دین د مرکز جوړولو د پاره او دارنګ د مرکز د آبادولو د پاره نبی علیه السلام مکه مکرمه پرې خودا او مدینه منوره ته لاړې. ولی ځکه چې کله یو سړی، ځکه چې نبی علیه السلام ما درته ویل د خدمت هغه مراحل جداو. په مکی دور کې د نبی علیه السلام مختلفې مرحلې وي، خو د هجرت سره چې هغه مرحلې سر ته ورسېدي او مدنی زندگی کې د نبی علیه السلام د استحکام او د داغي د مضبوطوالي د پاره د جهاد مرحله شروع کوله. او اولنۍ مرحله پاغي کې د تصادم وا. شي وا تصادم جنگ ته وي. د تصادم وا چې دا د مدنی زندگی اولنۍ مرحله وا او د مکی زندگی اختتامی. د مکی هغه ختم کړل، بس هغه دعوت اوس ختم. اوس بچره د مدینی په طرز باندې چې څه کو هغه جنگ چې کو او د غیر لپاره اول نمبر نبی علیہ السلام د محفوظ مال او د محفوظ فوج لپاره د زی بندوبست کاوه. نو نبی علیہ السلام اول نمبر په مدینه منوره کې د مسجد نبوي تعمیر او لاول د مسجد قباء تعمیر وکړو. د مسجد قباء تعمیر د دې لپاره چې د مسلمانانو مالونه د دیو زنانه او د دیو چریته فوج هغه محفوظي، نو دیو بچ بیا جنگ کوي، نو دیو ته بچره سم مسله نه. نبی علیہ السلام شپږ میاشتې په دې چې سوچ او فکر کېو چې مرکز ز برابر کم، مرکز چې او په ملګرو کې چې د موافقت د مواسات او دارنګ چې د رورولۍ د خپل منځ کې د قائمېدو لپاره مختلف مرحله نبی علیہ السلام چې سوي هغه تیر کړی. هر کله چې داغې نه فارغ شو، نو نبی علیہ السلام بیا مهمونه چلول شروع کړو. اوس خیال کوا، نبی علیہ السلام په دې شپږو میاشتو کې شپږ مهمونه چلولیو. شپږ مهمونه نبی علیہ السلام به ناس نو مرکز جوړاو، خو څه وکاو کار وکاو. لکه په دغه مهمونو کې اولنې سفر چې هغه د سیف البحر وو. د سیف البحر په طرف باندې نبی علیہ السلام فوجي دسته ولګیلا. دارنګ غزوه العشیر وا او غزوه العشیر تقریبا شپږ غټ مهمونه نبی علیہ السلام چلولیو. په دې ورځو کې نبی علیہ السلام ته جاسوسانو خبر راوړو چې ابي سفیان زمونږ بری کلی باندې تیر شو. ابي سفیان چې داغه قافله وا او داغه سره ډیر زیات مال ور سره او داغه سره چې ډیر زیات چې څور سره داسې په دې طرف باندې لاړې او شام ته روانو. نبی علیہ السلام صحابه ته ویلو چې دا چانس خو مشو، خو آینده کوشش کوئ چې واپسې کې کله راځي چې بیا راغ څوک
لار ونیسو او پاینده کې زمنګ نه چیرته اگر روغ لاړ نشي په طرف باندې د هغه لپاره نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرام چې سکلو هغه ته د دغه قافلې پر آینده وخت کې دراتلو لپاره سوچ او فکر وکړو. دغه قافله د څوړه قافله نه و، په دې کې 60 کسانو 60 کسان چې د قریش سره هغه تعلق لرو. 1000 یا د دین ډیر چې هغه پکې وخان 1000 وخان پکې 1000 او دارنګي تقریبا 50,000 دنانیر 50,000 اشرفی دا پکې مالیتو دا پکې څو مالیتو او د دغه قافلې د حفاظت لپاره 40 شریعتو څوکیدارانو چې وړه قافله نه و څلوي کسانو هغه به څوکیداری کوله. نبی عليه الصلاه والسلام هغه د ملګرو سره وو پدې کې خبر راغې چې الله پیغمبر هغه قافله بیا روانه ده. نبی عليه السلام به جاسوسان ساتل چې جی هغه قافله بیا روانه ده. نبی عليه الصلاه والسلام اتوماتیک توګه باندې سمدستي 313 کسانو دسته جوړ کړل دي چیزو 313 کسان هغه دسته راوغسته او نبی عليه الصلاه والسلام د هغه دین را روان شو. ابي سفيان چې ابي سفيان هغه خبر شو جاسوسانو هغه د جوړو کې لک نو هغه جاسوسانو هغه جاسوسانو خبر راوړو چې نبی عليه الصلاه والسلام هغه ملګرو سره وته لولاري نیولې ده لارې چې څه کړی دا هغه نیولې ده. نبی سفيان دا څه وکړو چې هغه دوه کارونه یو دا چې کومه شارټ کټ لار مکه مکرمه ته و چې پاغي کې ته نبی عليه السلام ناسو هغه پرې خو دا او د جدي په سړ باندې لاړې د جدي په سړ باندې پاغه طرف باندې د سمندر په سړ باندې چې څه وکړو خو او دویم دار چې زمزم غفاری له د تیز قاصدو دله تیز اوخ ورکو زمزم غفاری او ورتلال شه ابو جهل او عتبه دیګه خبر کا هغه څنګه خبر کا هغه چې پدې کې چې زمزم غفاری دا هغه دین را روان شو هغه زمزم غفاری هغه څه چلو کو هغه یو دا کار وکړو دا چې په وخت باندې الټا کېناستو وخت باندې الټا کېناستو یعنی سر طرف ته نو دیبل طرف ته چې څه کو مخ کو دوی دا وکړو چې را کوشو د دې اوخ لاندینه جامې چې شونډه کټلا او دریم هغه خپل کپڑے وشلولې به واغستري خپل کپڑے چې هغه وشلولې او بیا یې واغستري او د هغه زمزم غفاری چې هغه روان شو مکه مکرمه ته ډیر په تیزی باندې چې هغه رااله مکه مکرمه ته چې کله مکه مکرمه ته راورسېدو دا چې په یو ډیرې باندې چې څو کو دا غزي نه غاګو کو یا معاشر القریش اللتیما یا معاشر القریش اللتیما اموالکم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد في اصحابه الغوثا دا چغه والا چې د قریشو سردارانو د قریشو والا خبره سیو کنا تاسو کمال چې د ابي سفيان سره ورسره هغه باندې نبی عليه السلام او داغه ملګرو تاریخ کړي او تاسو کوم مدد کولای شئ نو الغوثا دا پاتې ال شابه جلتی کوي پریاد قبول کوي او راځي هغه خپل مال چې هغه بچ کوي مکی والا چې هغه ویلو دا چې هر یو راو دورنه سشي لکه هغه چې دې نه تلی هغه دا کار کړی دی هر یو ویل چې دا خو اولنې گزار دی او کو بدی کې کامیاب شو نو پاینده کې قرآن سرمن بار کوي ځان چې برابر کوي زی چیزو ملګری چې ته وکړو هغه ټول مشران چې هغه راغون شو ټول سرداران پکې وو پدې کې چې کومې قبيلې وي د ټول مشران عتبه پکې وو ربيعه پکې وو ابو جهل پکې وو او دارنګي امیہ ګل ټول پکې چې نسو هغه راغون شي وو هغه روانو سیوا د ابو لهب نه د په کرایا باندې فوجي ونیو د زما په ځای بدلل شي زما چې نه زما زجره هغه نه زما صرف هغه چې یو فوجي چې ونیو د ابو لهب په باره کې راځي په پته کې دوه صفاتونه ور پکې غلطه یو سخت بوزدلو اراده وا بوزدلا او دویم سخت بخیلو په پیسې باندې وجره ته وکاو سر ورکاو ابو لهب بیخي ورته پیسې چې ته وا هغه ګران وا او د دبانې چې یو لیبل هم لګیدلو لیبل چې هغه به څو سارق العزال الزرین په لګیدلو سارق غزال الزرین په مکه په خانه کعبه کې چې
د سرو زر یو اوسې خخه شوی و او هغه در ایستلې و او خرڅه کړې و. نو بیا ورته خلکو څه و سارق غزال زرین په دې نوم باندې چې ته هغه مشهور شوی چې دا هغه اوسې چې ته کړی دا د سونې و هغه خرڅه کړی دا. نو درته یو کو چې دا بس بخپل ځای باندې چې هغه فوجي واغستو کرایا والا. بس په دې کې دیو تقریبا د یو قول موافق 1300 خو مشهور قول دار چې 1000 کسانو 1000 چې ته هغه کسانو په دې کې چې پسونو باندې چې ته پسونو 100 خو صرف 100 پکې اسونه بګیو 100 600 پکې چې هغه ته وي زغری وي 600 او خان خو پکې شمار نو دوم نو خان روان کړیو پلار باندې چې ورې ګروست راځي ډیر زیات پیچلې څه کول پلار به علالول او دا مشنونه به چې ته کول هغه کول. په دغه ځکه چې د پوج کمانډري چې کول هغه وتبه کوله اصل و چې ابو جهل کوله خو ابو جهل فوجي کمانډرو فوجي کمانډر څوک ابو جهل و پدې کې نور عتبه چې مشورت کاو مشورت چا کاو عتبه کاو. دا خبرې چې کولی په لار باندې روانو پلار باندې بیت الله شریف ته چې غراله او په دغه ځکه چې د خارقه د بیت الله چې کم غلاف په داغه نه سر وردن نکو او دعا شروع کړه خیال کوغه ابو جهل دعا تا اللهم انصر خیر الجندین یا الله امدادو کې داغه غورا دوړل د دې دوړل نه چې کم غوري اللهم اکرم خیر الحزبین او یا الله په دې دوړلو کې چې کم غوري هغه له عزت ورکی دا دعا وکړه دا چې څه وکړه دعا یې وکړه. او دارنګ چې د هغه دین روان شو ابي سفيان چې ال تغلار بدل کړي وا چې هغه بچو هغه ډایرک خطر راولېګو قاصد راولېګو چې دیو ته وایي چې مرا وځي زه بچوي ما سامان پوره دي اڅ خونریزي مکوي ال ته چې دی ام زمونږ د ترونو زامن دي زمونږ د ترور زامن دي زمونږ خپلوان دي د دې زینت دي نو کوجن نه څه خبره نه ده خبره هغه نه ده خو جنگ لمزي جنگ لجره هغه مزي. ابو جهل ورته ویل لا يسمع بنا العرب یو ورا دا خبره چې دي دا خبره به عرب واوري او وي بشدار یې نه پاتې شو چې زو پاتې کېدل پکې نشته لري پاتې کېدل پکې نشته لري. په دا ټیم کې چې دا عباس رضی الله تعالی عنہ خور یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور راځي عتیقه غي خوب لیدلو عتیقی خوب لیدلو وای ما خوب لیدلو د دې مسلې نه یو هفته مخ کې چې دا چې د شپې د دې غرنه چې یو کمره راورغخته او هغه کمره چې کله یخ تر رسیدا را نږدې شو نو په دې کې چې یو کمر سوال کېلا او داغې نه د بصر کې وال وته او په مکه مکرمه کې دا شکور نو چې باغې کې ته بصر کې نه ولګېدلې بصر کې دې نه ولګېدلې. وای دا قصه زماره خوبم لګ مشهور شو. وای ابو جهل په دغه ټیم کې ول لا خوب چې واورېدو چې هغه یو د ښکاری پیغمبر تلاړې اوس پکې پیغمبر پیدا شو اوس پکې خزر خبرې کوي او کدا خوب په 15 ورځو کې دنه خیال کوا په 15 ورځو کې دنه رښتې نشو نو موږ به دا پتو لګو چې بنو عباس چری او دارنګ جره دا بنو دا عبدالمطلب دا چې دروغجن دي د دیو چې بنو هاشم دې د برسره چې څه کنه کوي توجه نه ور کوي دا دروغجنه قبیله ده هغه خوبم دغه بدر دی دا وی چې مدي کړهلو حکیم ابن حزام چې هغه عتبه تراله حکیم ابن حزام او عتبه ویل ګوره تمشري او چې ته د خیر کار نه دی کړی یو خیر کار خوګه کنه دی ابو جهل ته و چې دا جنگ نکو او دې جزا چې خونریزي کیږي د چې عتبه تکله ویل خلک راجمه کټول قافلې والا ورڅ مرګري دا ورته ویل یاره دا شل کو چې نزو او بس دا خبره په دې ځبانه فریتو ابو جهل ورته ویل هغه کم کس چې بګی مړ شوی دی ایو کس چې بګی زمنګ مړ شوی دی داغه بس کیږي عتبه ورته ویل داغه خون بها بزور کم پیسې به زور کم ورسوله او زی چیزونه کو او زه بچره پاغه باندې خیر دی ابو جهل ورته ویل دا شفقت نه دی دا بوزدلی ده پیغور وته وک ولدا بوزدلی ده ولی د عتبه زوی الته د نبی علی السلام په سب کېو د عتبه زوی نه دی هغه چې ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ مخلص مؤمن او مسلمانو الته پاغه کېو ولدا چې د خپل بچی د وجنه لکه اوس غونډه قافله دغه جنگ دوسته کې دا ته ویری دلی او دینه چې عتبه پاسې ول کبل اور د خلورا واځ کړنو خبري پته به سبا لګي په میدان باندې چې څوک بوزدل لري او څوک غیرتمند دي زی جزو په داغه دینه چې حالات چې د جنگ چې جوړ شو
او د بدر په سیټ باندې چې عتبه غلا سره د ابو جهل ټول خلک چې ال روان شو نبی عليه السلام د ملګرو سره مشوره وکړه ځکه چې نبی عليه السلام 313 کسان نه وتی او هغه خو په جنگ په اراده نه وراوتی د جنگ په اراده باندې نه وراوتی او بل لار جبري 313 کې صرف 80 مهاجرینو نو ټول انصار 80 بګی چې مهاجرینو نو ټول انصارو باقی چې هغه انصارو نو نبی عليه السلام مشوره واغسته چې هغه مخکې کوم مهمونه چې لیدلو هغه مخکې هغه ټول انصارو کړو پای کې تلو او دا رنګ چې مهاجر هغه ټول چې کړو هغه مهاجرو کړو انصار باقی کې نو تلی انصار باقی کې هم نو وتله بهر تا نو نبی عليه السلام د ملګرو نه مشوره غستله چې تاسو ماته د جنگ په باره کې څه وایي آیا جنگ کو کنه کو نو بس پدې کې چې عمر رضی الله تعالی عنہ چې سره هغه پاسې دو عمر رضی الله تعالی عنہ او ډېر تاریخ بیان وکړو مقداد رضی الله تعالی عنہ چې هغه پاسې دو او نبی عليه السلام ته ویل امزي بما اراك الله نحن معك هغه طرف ته چې الله تعالی ویلي موږ بس تاسو سره در سره موږ شاته کېدو ولني او موږ هغه چې د موسی علیہ السلام ملګریم نه چې فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قائدون هغه خلک موږ نه ته چې چرته ځه او دارنګ مقداد رضی الله تعالی عنہ ورته چې دا ویلو والذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك العماد لا جادلنا معك کته موږ برك العماد لو رضی ورته یاد کو که ال تمنګ بوزي اول تر باندې جنگ کې ام موږ سره در سره نبی علیہ السلام د دریوانو بیانونه واوریدو خو نبی علیہ السلام به ویل اشیروا علی ایها الناس مال مشوره راکړي نبی علیہ السلام چې دا خبره وکړه سادوی زمارین جوشو کوی ز پاسیدم وای ما ورته چې کأنک تريدونی اے د الله پیغمبر داسې معلومیږي لکه تمنګا کې ځکه نبی علیہ السلام د دیو څخه لیکلی وسه کړو د انصار ورته ویریو ک پتا باندې سو کمله کوي نو د الله پیغمبره لاول به زمنګ بدنونه کینچی کی اول به زمنګ سرونه کټ کی اول به زمنګ د خزو بیزتی وکي او زمنګ د بچو رسته به سای عزت ته کوتي دوړي او چې پتا حمله وکي دته نبی رسول الله حمله کړي وکنه نبی علیہ السلام انصار ټنګي چې لکه تاسو سره دا آیا په خپل خبره باندې اقشانی کنه لکه اوس ما سره ملګری کیږي نبی علیہ السلام دا خبره ځکه کوي صاد رضی الله تعالی عنہ ورته پاسې دو هغه ورته د الله پیغمبر لګ وکیلا فقد امننا بک منګه ایمان دا وړه پتا وصدقناک او منګه ستا تصدیق کړي او شاهدنا انما جئت بها فهو الحق او موږ دا خبره رښتونی ګڼو کما چې تا راوړې د زمنګ په دی باندې خو پوره ایمان دی فوالذي بعثك بالحق الله مې قسمی چې کم ذات چې ته څه کړې په حق باندې را لګلې لو سرت بنا هذا البحر نو فحزنا معك کله دریاب تم دریاب ته دنګو او کله ته چې بل طرف تلار شي نو بل طرف ته ځو پسرنا علی برکت الله الله په نوم شروع کوو زچزو او ورته ویل اے الله پیغمبره منګه چې په من کې دارې چې د دشمن په ملاقات باندې منګ چې هغه خپکیږي نو منګ ته بد نه لګي او دارنګي په جنگ کولو کې چې منګ ټینګ او دارنګي چې میلاوي دو د دشمن چې څه کو هغه منګ رښتونی او ان شاء الله ستاسو کې به هغه سوینی چې هغه په یخی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی خوشاله شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ورته بس دغه زما مقصدو زه چې ما ته الله جل شانه د دې کافرانو د هر یو ځای ما ته خودلې دي که تاسو په قافلې والا باندې ورځي نو قافله در کومه او که تاسو په دې لخر والا ورځي لخر در کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه شو هغه روان شو صاد رضی الله تعالی عنہ ته جره هغه او نبی علیہ السلام ویل سیروا وابشروا فان الله قد وعدني احد الطائفتين زی او پاغه طرف باندې زیره وسداوالی چې الله جل شانه په دې دوړل کې مال هغه ډله څه کړی دا خودلې دا او به ویل والله انی لانظر الى مسارع القوم زه د هر یو ځینم چې پلانکیو بدلږي کې پروتي پلانکیو باغږي کې پروتي ای ماته خودلې دي دای ماته چې څه کړی دي خودلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې سره دا خبرې کېدلې دا خبرې چې بده کې جاسوسانو خبر راوړو چې ابو جهل چې سره هغه را نږدې شوی دی ابو جهل را نږدې شوی دی په دې کې صحابه کرام یو جاسوس ونیو
هغه راوستو اجاسوس چې راوستو داغه نه تاسو کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نپلو باندې ولاړو هغه جاسوس چې ونیو صحابه کرام ورته شابل ووا تر کوم ځای رالی هغه ورته وایي زه ابو جهل ملګری ما زه ابو جهل ملګری نبی علیہ السلام نه اول تاسو کو تر کوم ځای نه ته څوک ته ما ته اول ځان وخو ورسته به زه تاسو خبرې کوم نبی علیہ السلام ویل نحن من ماء السماء موږ د اسمان د وبو والا نه موږ د اسمان د وبو والا نه هغه ورته ویل خبر زه د ابو جهل ملګری ما او ابو جهل چې هغه روان دي ابو جهل په پلان کې ځکې دي پلانکی ذکر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سناسو صحابه کرام پر باندې کله بډانګو یو بل قافله په کوم ذکر دا قافله په کوم ځای هغه ورور توام څه خبرو چې بیا پرې خو دو هغه ته ابو جهل چې پر هغه خوځي کې روان دي او هغه چې دغه ځکه تر رسیدره د هغه ملګری ما دی په بیا باندې کله بل قافله کوم ذکر دا ځکه اکثر صحابه کرامو د ملګرو چې راي دا وا چې دا قافله ونی سو بده کې ډیر چي زمنګ باینده کې اقتصادیت څه شي هغه برابر شي نبی رسول الله خدای پوهه کې چې هغه رښتیا وایي د تاسو پرې دی هغه چې رښتیا وایي تاسو وایي او چې دروغ وایي تاسو پرې دی دا ابو جهل ملګری دی په دې خراشه نبی رسول الله والسلام ورته تر چا ملګری دی ابو جهل ورسو کسان دي چې ما ته پته نشته بلخه ولدسا غرمه سو وخانه لالي ولنها ولماخام ولاسو نبی رسول الله ولنو سوده قدر په منځ کې دي ځکه د عربو قانون دا چې د سلو مېلمنو د پاره د سلو کسان د پاره یو خلالاو یو بچره هغه ته کو هغه حلالاو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول دا د دې چې سری هغه کسان دي او روان دي ول څوک دي پکې ول یو پکې عتبہ پکې لري ول بل پکې څوک دي ول چې امیہ لري پکې ول شیبه لري پکې ول هغه دوه زامن دي پکې ابو البختری لري پکې دا ټول امیہ لري پکې نبی علیہ السلام ول هذه المکه القت الیکم افاذا کبده دا کبدها دا چې ترې مکه دا چې تاسو ته د زړه غون جګر را گزارلې دي ټول تر علی ګلی دي او سبب اجرت کیږي هغه پته لګي بس د بدر جنگ ته چې ابو جهل مخکې رسیدلو هغه الته دوه کارونه کړیو یو دا چې کومه مټه خاور وا اقه طرف نیولو او دویم په بدر کې چې کم کویو اقه کوی نیولو هغه کوی نیولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری چې ته وکړو اگر روان کله چې راورسېدو نو نبی علیہ السلام ته شګن ځای پاتې شوی او په شګه کې اسمنډ نشي والے او نه پکې وخ منډواله شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری چې لري هغه دې طرف ته پاتې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ولاړو هغه لپاره یو سفر جوړ شو په محافظینو کې چې د نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله تعالی او حمزه رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دغه وخت کې د زړه د سخت چې ته وکړي دعاګانې شروع کړې او الله چې ته کول د خپل حد نړیر چتلو او دا چې ویل اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن توبد ابدا اے الله که چرته ته دا ټولګه او دا کسان چې رته کې اخیرنه امت ته او دا اخیرنه کسان دي کدا مړشي نستا عبادت به بیا سکونه کې بیا وجرستا عبادت هغه سکونه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صادر په وته او ابوبکر صدیق له تهوراله او د پاسه پیراوچت کو ول الله پیغمبر ته دعا زمنګ د تسلی لپاره کې او زمنګ تسلی وشو ان شاء الله موږ له الله څخه کوي هغه غرابه را کوي بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې وکړي ابو جهل چې هغه ویل اللهم اقطع هغه ځان له دعاګانې شروع کړي اللهم اقطع ارحامنا اے الله دې سړي په موږ باندې خپل ولې کټلې ودارک واتانا بما لا تعرفه او راتلې وکړه موږ ته پاغه ته چې تی چره هغه پیژنې نو په اوهن هو غدا سبا شي څه کې ذلیل کی دا چې زمونږ څه وکړو او اللهم انصر خیر الجندین او اللهم انصر خیر الحزبین دا دعاګانې چې هغه تکلی شروع کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ولاړو د شپې الله جل شانه د نصرت په شکل باران وکړو د نصرت په شکل باران دا وشو چې باران وشو صحابه کرامو ته پلیتیم رسیدلې و هغه پلیتیم په لری کلا او دې طرف ته خیل کوا دې ته امداد ویل کیږي دې طرف ته شګوا په شګه چې باران وشي هغه سیمټ شي او په خټه چې باران وشي هغه چکړی شي صحابه کرام دې طرف ته دي او دارنګ چې ابو جهل هغه طرف ته باران وشو صحابه کرام وبم د ضرورت واغسته تګي چې تندم په چره واغس دغه کله برابر کړه او دارنګ نور ضرورت چې هغه ټول په چره څکله برابر کړه سپونه برابرېږي د سپونو په میاس کې چې د عربو قانون دا او چې هغه به مبارزه کوله مبارزه معنی یو په یو جنگ دو په دو جنگ درې په درې جنگ
دا به 3 کسان نه وته پر تاسو کې 3 داسې شته چې زموږ مقابله وکړي لکه دې کې 3 راوتی دي دا طرف نه دا غوی د سر نه عتبه راوته شیبه راوته ولید راوته عتبه شیبه او ولید راوته چې راوته د دې طرف نه چره د صحابه کرامو تر طرف نه مسلمانانو تر طرف نه او رضی الله تعالی عنہ وروته او رضی الله تعالی عنہ او دارنګ معاویه وروته او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ وروته عبد الله ابن رواحه او ترازی سترګ کرینګ کړل سو کېسته لگا سو ګراوتی استه هغه ورته انصاری واپس شي امنګ نه چراغلی دي اقرا وباسي ازمنګ نه چراغلی دي اگر وباسي چې دا خبره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سره د غصې نه تک سور شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ته چته کړه ویل قوم یا حمزه اول څنګه دا وکړه ویل پاتې گیا حمزه بیا ویل قوم یا علی ته ورته پاتېګا او ویل قوم یا ابو عبیده درې وانه چې تکلو یو خپل رور او تر یو چې وراره او یو چې ترې اغم چې د ترزوی یاتره چې تکو هغه پاتو د خپل خاندان ځانه چودي خپل لور کې به جنگ ټیم شاته کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمال کړی دی خپل رور حمزه چې ترم غورور یو به تر ځای ته چې څو اعلی کړو نو حمزه رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ او عبیده رضی الله تعالی عنہ ته پاسې گئی او چې څنګه وروته میدان جهاد ته څنګه وروته نو اول نمبر چې د عتبه چې څو د عتبه مقابله چې راغه سره غلی و د حمزه رضی الله تعالی عنہ عتبه چې سکو هغه د سکند په سکند باندې چې سکو هغه سیټ تکو د عتبه سره او حمزه چې هغه شیبه چې سکو پاولنی علی رضی الله علی ته هو چې ته هغه د ولید سره وا د ولید سره دا کشره و ځوان یې لکه برابر کیو د ولید بصری ته هو چې څنګه ورو د انګل د گزار سره هغه به سیټ کړو او حمزه چې څنګه ورلې هغه چې بیا په شیبه کې سنو پریخي خو د عتبه او د ابو عبیده گزارونه لاګ داسي تاو شو دا به کې اسه ولګيري دا توري او دا ډالونه اسه داسي دی پړقای وکړه او دا رنګ چې هغه چې و نو بده کې چې ابو عبیده لږ زخمی شو نو علی ته هو حمزه ته هغه وکړه اشاره چې سړی خرابای ځوان ورله او هغه څنګه دا هغه سنبال کو او ابو عبیده ته چې په وګه باندې خپل لخر تراوړو مبارزه چې درې واړه صحابه کرام ژوند رالو او دا رنګ هغه درې واړه چې جهنم رسیده شو پدې کې عبدالرحمن وای زړه چې ولاړو ما عبدالرحمن نو ما راځي سوچ کاوه چې دا ورګه دی خو شوق دی و دې خو معاذ ولاړو و چې دې خو مې وکړل و دې خو معاویز ولاړو دغه معاویز ما وی چې مړه جنگي کنه جنگ او د سړی خواته چې دا سمټور سړی ولاړی او دوه ماشومان ولاړی غریبانان چې لته په توره به پویږي او کنه به پویږي سړی خواته چې مضبوط خلکی داغړې رمزه کوي و چې دا خبره مې کوله دا معاذ ماته و چې یا ما ته چې ولې بچی څه چللې وای چې تا غو بجیر پیژنې به کسانوږي ما ته چې ولې څه پیګه او پیژنې ما وای چې نبی رسول الله په بارک ډیر ورانه خلق خوځي زه خبر شوم چې هغه د نبی رسول الله په ډیر ورانه خبرې کوي ورانه خبرې وای دله خبره ختمه کړې نه و چې معاویز راته و چې یا وای ما ورته چې ولې پیدا دې مې دې تر راوګتل وای هغه ته ویل چې کاګه ابو جهل پکې ته پیژنې دي کې ابو جهل څوک دی کم یو دی وای ما ورته چې څه پکې وای چې مونږ اورېدلې دي چې نبی رسول الله په ډېر خبرې کوي په نبی رسول الله بځي وای ابو جهل دا چې راو ته قطار سماو دا سپ سماو دا خړه او دارنګي سربخانه شانچره قچره باندې ناسو وای ما چې هغه وای ما چې دا چې وکړي چې هغه وای دا بلا ځامن د کارغانو په شان دوانه دا چې په ورواله وته اول تیزان ورساو خدا د چل ورته نو معلومه شومانو وای دا چې ورانه گزاري په شروع کړي لکه سړی چې جوار ټکي ګړې وړې گزاري په شروع کړي په ابو جهل باندې او هغه چې زخمی شو د اصل چې را پرې وته د ځوان واپس را منډک خپل طرف ته اکرامه رضی الله تعالی عنہ په دا وخت نو مسلمان شه د ابو جهل زیو هغه په را منډک لا هغه چې د رماز نه چې د الله سوا الله چې څه هوا دای چې په تور باندې هوا چې په تور باندې هوا ټول کټ شو خو صرف ترمن پاتې شو صرف ترمن دا وای ما جنگ شروع کو وای ما چې د لاس بلک تنگول ما بل لازم د خپل وخت کو چې مړه ست شه ستنګول کې یاره د جنگ ته مې پرېدا د جنگ ته مې چې څه وکا هغه پرېدا د هغه دور چې څو هغه صحابه کرام انتهایی په بهادرۍ باندې او انتهایی چې په دلرتوب باندې
313 چې د 1000 کسانو مقابله ته چې هغه وتل او نبی علیه او روزه وا ولسمه یا تلسمه روزه وا روزه په خله باندې اوس موږ د ځان نماشه نشو پاتولې ماشه چې لري هغه نشو پاتولې صحابه کرام چې ډېر په دلاري باندې او ډېر په شجاعت او بهادرۍ باندې او جنگیدل 70 دي چې جهنم رسیدل او 70 دي چې هغه خپل پرتګاخونو کې وتړل د رنګ مدینه منوره ته راوړو ورته لو سره وکړي اوس سره چې څه کوي لوبه کوي او صحابه کرامو کې 14 صحابه کرام هغه چې د شهادت چې کم جامو هغه اوس کو او د الله جل شانه په فضل اخرت ته چره لاړو دی آیات کې دغه واقعي تاریخي پس منظر ته چره کړی دا اشاره کړی دا الله جل شانه فرمایي تمنی او کنه منی دا تکور نما څنګه طریقه باندې راوستي راوته په کومه طریقه وی او کار دلته چره ته وشو کم کار چره هغه وشو